قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی د محبت اعلان کوي. الله فرمای والله يحب الصابرین. دا هم څلورمه سپاره کې دی چې الله تبارک وتعالی محبت کوي د صبر کوونکو خلکو سره، صابرینو سره الله تبارک وتعالی محبت کوي. او صبر ویل کېږي خپل ځان کنټرول کول، خپل ځان برداشت کول، خپل ځان راټینګول، خپل ځان مضبوطول، دې ته صبر ویل کېږي. او صبر بیا هغه دی شریعت د اصطلاح کې چې د نفس خلاف انسان هغه طبیعت خلاف ستا یو کار وي او هغه ناروا وي او ته د هغې نه خپل ځان را دې خوا کې او په دې حق باندې ځان مضبوط کلک ټینګ ودرول، دغې ته صبر ویل کېږي. او الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا صبر کوونکي خلک دا هم زما متقیان خلک دی، د پرهیزګارانو په شانتي د دوی سره هم زه محبت کوم. او صبر دفار الله تبارک وتعالی فرمای انی جزیتهم اليوم بما صبروا. دوی له بدله ورکوم. الله فرمای دی خلقو دا چې کم خلقو صبر کړي په مصائب او تکالیف باندې، سخت باندې، یخنۍ ګرمۍ هر ټیم کې د عبادت کړي دی خلقو الله فرمای ز بدله ورکوم. او بیا الله فرمای انهم هم الفائزون. دا خلق کامیاب دي. او دی وجنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای عجبا لامر المؤمن كله خیر، چې حیرانتیا او تعجب دی د مؤمن د پاره د هر یو کار د خیر دی. او بیا د الله رسول وضاحت کوي څنګه هر یو کار د خیر دی. د الله رسول فرمایي چې دا خیر نه نسب کیږي مگر مؤمن مسلمان ته. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان اصابته کچری ورسیږي دته سرا خوشحالی و تورسی نو فشکرا دید الله تبارک و تعالی شکر اوباسی. نو الله فرمای د الله رسول فکان خیر له دا د پاره خیر دی. یعنی مؤمن مسلمان ته خوشحالی ورسه دا راحت سکون و تمیلاو شو دی په دې باندې د الله تبارک و تعالی شکر اوباسی. د الله رسول فرمای د دې مؤمن د پاره خیر دی، اجر دی، ثواب دی. او ان اصابته ضراء کچری دی مؤمن مسلمان ته تکلیف، ضرر، نقصان، تکلیف ته ورسی د الله رسول فرمای صبر دې صبر وکي نو فکان خیر له دا هم د پاره غوړه دي. دواړه حالاتو کې د مؤمن مسلمان د پاره خیر دی، ثواب دی او ګټه ده. او د الله تبارک وتعالی فنس باندې د نیکانو خلقو او د مقربین او محبوبین خلقو کې لیکل کېږي د حدیث د وینا مطابق تکلیف وترسي شکر صبر کوي پاغه باندې اجر ملاويږي، او که خوشحالي وترسي پاغه باندې شکر وباسي پاغه وته هم خوشحالي هغه ثواب ملاويږي د الله تبارک وتعالی د طرفنا. او صبر بیا کتابونه والا ذکر کړی دی چې صبر درې قسمونه دي. مونږه خپل استادانو نه هم قرآن مجید درس تفسیر کې شرګړ کې ویلي چې یو صبر فنیکای باندې دی، سخت باندې او په راحت کې په هر حال کې پنیکای باندې کلک ټینګ ودرېدل، لکه جمعه ته راتلل، لکه هغه څلور وخت یو که پنځه وخت یو که سحر وي که یخني او که ګرمي وي هر ټیم راتلل. دا هم په سخت او مشقت باندې او په هغه مشکلاتو باندې ټینګ مضبوط ودرېدل، دا هم صبر دی. دې ته صبر علی الطاعات وای، په نیکو په عباداتو باندې صبر کول، سخت برداشت کول، خو نیکی نه پرېښودل. او دویم قسم هغه ذکر کوي صبر عن المعصیت، د ګناه نه ځان کنټرول کول، ځان ساتل، دا هم صبر دی. هغه کارونه چې الله منع کړي ده او ته د هغې نه ځان ساتي، اگر که پای کې خوند او لذه او مزه ډېره ده خو ته دې وجې نه ځان ساتي چې دا الله منع کړی ده، ځان کنټرول کې، دا هم صبر دی. او دا د صبر دویم قسم دی چې ځان د ګناه نه ساتل، ځان کنټرول کول، دا هم صبر دی. او دریم هغه صبر علی المصیبت، مصیبت تکلیف غم د باندې راشي په هغې باندې صبر وکې او جړا فریاد هغه ونه کې، نو په دې باندې هم دا هم صبر قسم دی. په دې باندې هم د الله تبارک وتعالی د طرفه اجر او ثواب میلاویږي. او صبر کوونکي خلق دا هغه دی چې الله تبارک وتعالی ورسره محبت کوي. ځکه قرآن مجید آیات مونږ ذکر کو چې والله يحب الصابرین، الله محبت کوي د صبر کوونکو خلقو سره، او صبر کوونکو خلق مونږ ذکر کړه. یا حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای کله ناکله داسې یو مؤمن مسلمان بندوي د کمزورتیا د اعمالو د وجنه، عمل د کمزوري وي او الله تبارک وتعالی د لپاره یو مقام، یو اوچته مرتبه د لپاره مقرر کړی وي، د په مقدر کې وي، ولیکن د خپل اعمالو د کمزورتیا د وجنه هغه مقام او هغه عظیم مرتبه ته نشي رسیدي.
د الله رسول فرمای چې الله تبارک وتعالى فدغه مؤمن بنده باندې غم مصیبت تکلیف راولي یا د نفس د وجینا یا د مال یا د اولاد د وجینا د باندې غم مصیبت راشي او الله تبارک وتعالى دلا د صبر توفیق هم ورکي صبر توفیق وته رب العالمین د طرفه میلاو شي والله تبارک وتعالى د هغه اوچت مقام هغه عظیمه مرتبه په صبر سره ورکي چې په خپل عبادت سره او په خپل نیک اعمال سره هغه مقام هغه عظیمه مرتبه دې نشي حاصلولې چې کله د مصیبت راشي والله ولدا صبر توفیق ورکي الله تبارک وتعالى د هغه اوچت مقام ورکي یا تی سفاره کې الله تبارک وتعالى سلورم سفاره کې په اخري سلورم پاو کې فرمایي انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چې الله تبارک وتعالى صبر کوونکو خلکو ته دومره اجرونه ثوابونه ورکوي چې دا غي به حساب نه وي نو حساب نه وي د هغه د آیت مبارک وضاحت نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک کې فرمایلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای د قیامت فورز باندې با تلی دا وزن والا هغه راوړلی شي هغه به قایم کړی شي منځګزار به راوستلی شي عبادت گزار چې راشه د دوی اعمال به وتللی کېږي او د دوی د طول د برابر دوی ته به اجرونه ثوابونه ورکړي شي بیا به راشي حج کوونکي خلک هغوی ته به د خپل حج چې څومره اخلاص پکې موجود و هغومره تله درنه د هغې برابر به دوی ته اجر و ثواب میلاو شي په طول سره بیا به دغه شانتي صدقه کوونکي چې کم دي هغه به هم د الله رسول فرمایي چې رب العالمین د طرفه به دغه صدقه کوونکي خلک راشي دوی ته به هم د خپلې صدقې چې څومره دوی کې اخلاص د دوی په دې صدقه کې د دوی په دې اعمالو کې موجود و هغه به وتللی شي او د هغې مطابق دغه ټول برابر به دوی ته اجرونه ثوابونه ورکړي شي وای د دې نفس په بیا هغه خلک راوستلی شي چې هغه په دنیا کې مصیبتونه تکالیف سخت برداشت کړي دي او په هغې باندې صبر کړی دی جړه فریاد د رب العالمین نه ما سوا بل چاته نه دی کړی شکوا فریاد جړه زاری منت د کړي خو الله ته د الله نه ما سوا بل چاته نه کړي او په دې باندې صبر کړی وي نو دوی ته به اجرونه ورکړي شو بغیر حساب د دوی د پاره د الله رسول فرمای د دوی د پاره به نه قایمیږي نه تله د میزان د دوی اعمال به نه تللی کېږي او دغه شانتې دوی ته به اجرونه ورکولی کېږي بغیر د حسابه او بیا د الله رسول فرمای دغه حدیث مبارک کې چې کله دا هغه خلق د دې مصیبتونو تکالیف او خلق والا د اجرونه او ثوابونه ویني نو هغه خلق چې کم په دنیا کې په اطمینان سره راحت سره سکون سره خوشحالۍ سره ژوند زندگی تیر کړي هغوی به ارمان وکړي چې کاش چې زمونږ دا وجودونه او زمونږ دا بدنونه دا په دې قرینچو باندې کټ کړی شوي وي او دوه ځای کړی شوی وي خو چې موږ ته دا اجرونه ثوابونه میلاو شوي وي چې کم په دې آخرت کې د مصیبتونو تکلیفونو والا خلکو ته میلاو شوه او دغه ذکر د الله رسول دغه آیات مبارک فرمایلی دی چې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چې الله تبارک وتعالی پورا اجرونه ثوابونه ورکوي هغه خلکو ته چې هغه صبر کوونکي دي نو پنځم صفت د رب العالمین هغه دا دی چې الله د کوم خلکو سره محبت کوي د الله تعالی خوښ خلق دی هغه صبر کوونکي خلق دی او قرآن کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي آیاتونه ذکر کړه چې انی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون چې الله تعالی دوی له پورا اجرونه ثوابونه بدله ورکوي ځکه دا صبر کوونکي خلق دی او دا کامیاب دی نو د کامیابی هغه رزلټ رب العالمین د صبر کوونکو خلکو ته بیان کو چې دا خلق هغه کامیاب دي او دا خلق هغه الله تبارک وتعالى فنس باندې محبوب خلق دي غوره خلق دي او یا دغه شانتي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په صحابیاتو کې صحابیه وا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها بیا وروسته د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیبیو په نکاح کې رااله دا فرمای چې کله زما خاون ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه شهید شو او د هغه د غم خبر ما تراله وای ما ته خدا دعا د الله د رسول یاد وا چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها چې الله مال په دې مصیبت باندې اجر راکې او مال د دې خبد الله کې وای ما به دا دعا وی خو پړه کې مې چې زما د خاون د ابو سلمہ رضی الله تعالی عنه په شانتي بل بل څوک داسې کېدی شي دا په شانتي به زما د خاون په شانتي والله به مال خبد الله کې وای دا دعاګانې ما وی چې کله عدت فرشو
او د الله رسول ماته د پیغام نکاح هغه راولېږلو ما وویل چې واقعي د الله رسول چې کوم دعا ښودلې ده هغه واقعي الله تعالی نعم البدل لا کو خدا سي بدل چې هغه افضل البشر په ټول مخلوقاتو کې بهترین غوره شخصیت هغه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او هغه رب العالمین ما ته نکاح باندې راکو نو دا د دې دعا هغه برکت خو په صبر ټیم کې صبر کړو نو دا 15 صفات د نیکانو خلقو شو چې الله تبارک وتعالى دا خلق محبوب غني الله وسره محبت کوي